بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانه چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نېشنل ګورئ. رانو کتونکو، صحت د هر چا بنیادی ضرورت او بنیادی حق دی او د ټولنې د هر وګړي دا حق دی چې هغه ته د صحت غوره اسانۍ د کور په دورشل باندې ملاو شي. ځکه د هر حکومت په ترجیحاتو کې دا شاملي چې د صحت نظام د ښه نه ښه وي او خلکو ته د صحت ښې اسانۍ ملاو شي. موږ ګورو چې مختلف سرکاري اسپتالونه هم په دې لړ کې کار کوي د خپل وس مطابق او بیا هغې سره متوازن یا متوازي یو پیرالل نظام چې کوم دی هغه هم روانې. پرایویټ سیکټر کې پرایویټ اسپتالونه هم دي، دغسې موږ ګورو چې کلینکس دي، په هغې کې هم ډاکټران صاحبان چې کوم دي هغې خپل پریکټسز کوي او دغسې په سرکاري اسپتالونو کې هم اوس په ماښام کې هم دغه ډاکټران چې وي ناست وي مریضان ګوري. خلک دغه هر څه نه څومره مطمئن دي یا د خلکو ستونزې تر څومره حده پورې حل شوي دي، دا یو بنیادي سوال دی چې اکثر په دې باندې موږ خبره کوو. او د خلکو ډېرې ګیلې معنی هم د سرکاري اسپتالونو نه وي یا هلته کې چې کوم نظام وي او دغسې که د پرایویټ کلینکس موږ خبره وکړو، یو خو د دې فیسونه چې کوم دي هغه د وس نه، د عام کس د وس نه بهر وي او بیا ظاهره ده چې د خلکو مجبوري هم وي، نو د هغې دپاره هغې بیا خو قرض پور کوي یا څه نورې وسایل استعمالوي او دغه خرچې هغې برداشت کوي. نو حکومت نه دا غوښتنه کیږي یا دا تمه ترې لرلی کیږي چې آیا د حکومت داسې څه نظام یا څه اداره یا څه ریګولیټري باډي شته چې هغه په دې هر څه باندې نظر ساتي، د دې څارنه کوي، د خلکو دغه کمپلینټس، دغه ګیلې، دغه شکایتونه اوري او په هغې باندې بیا اکشنز اخلي. او بیا موږ دغه هم ګورو چې که په کلو کې موږ خبره وکړو، زموږ چې کوم کلیوالي علاقې دي هلته کې داسې غیر مستند خلک چې هغه یا خو هیلث ټیکنیشنز وي یا هغوی سره ډپلومې کړي وي، هغوی سره پراپر ډیګري نه وي، خو هغوی په خپلو کلینیکونو باندې دغه بورډونه هم لګولي چې ځان ته یو خو ډاکټر وایي او بل ان تر دې چې هغوی اپریشنونه هم کوي، هغوی الټراساونډز هم کوي او د هغې نه پس چې بیا کومې پیچیدګیانې مخې ته راځي نو غریب خلک بیا د هغوی د وس نه هغه خبر وي چې د هغې هغه شوی نقصان چې کوم دی د هغې ازاله وشي. دغسې حکیمان صاحبان هم چې دی هغوی هم کار کوي، موږ ګورو د خلکو بعضې فایده ورته میلاویږي، چاته پکې نقصان هم میلاویږي. دغسې هومیوپیتک چې کوم ډاکټرز دي هغوی هم موږ ګورو چې کور په کور، کوڅه په کوڅه چې د خپل کلینکس جوړ کړي دي، اسپتالونه یې جوړ کړي دي. دا د کم قانون لاندې کار کوي، د دوی د رجسټریشن څه طریقه وي، دوی ته لایسنس څوک ورکوي او که چا سره لایسنس نه وي هغه دغه پریکټس کوي، هغې دپاره قانون څه وایي، د هغې دپاره کومې سزاګانې دي. موږ او تاسو څنګه کولی شو که چېرې د هیلث حوالې سره، د صحت حوالې سره یا د دې نظام حوالې سره زموږ څه کمپلینټ وي، موږ چا تللی شو، د هغې دپاره یوه اداره ده چې هیلث کیر کمیشن ورته وایي په خیبر پښتونخوا کې. دغه اداره کله جوړه شوه، ولې جوړه شوه، د دې کار څه دی، تر اوسه پورې د دې لاسته راوړنې څه دي، تر څومره حده پورې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شوي دي، په دې هر څه به موږ نن تفصیل سره خبرې کوو. زه د خپلو میلمنو پیژندګلو تاسو سره کوم. زموږ ړومبی میلمه محترم محسن علي ترک صاحب دی، دی ډایرکټر لیګل دی د هیلث کیر کمیشن، یعنی قانوني چې کومې لارې چارې دي یا د قانون عمل درآمد په قانون باندې یقیني کول او یا که نور داسې کوم ایشوز راځي هغه دی ګوري. محسن صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مه شئ. ډېره مهرباني، خوشحاله. زمونږ د ننني پروګرام دویمه میلمنه ډاکټر عظما سید صاحبه ده او دی ډیپټي ډایرکټر دي د کوالټي انشور کولو. دی نه به دغه هم تپوس کوو چې کوالټي څنګه دی میجر کوي، کوالټي څه ته وایي، دی اوسه پورې تر څومره حده پورې دا خبره یقیني کړې ده چې خلکو ته د کوالټي سروسز میلاو شي. میډم تاسو ته هم په خیر راغلی وایو. شکریه. محسن صاحب ستاسو نه به شروع کو کول د دې په پس منظر باندې لږه تاسو خبره وکړئ چې دا کله جوړ شو، د کوم اکټ لاندې دا جوړ شو، د دې ضرورت ولې راغو او دا څه کوي دا هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا. ډېره مهرباني. اوله خو په دې پروګرام کې راغوښتلو لپاره شکریه. هیلث کیر کمیشن بیسیکلی هیلث سیکټر خو د پخوا نه په دې کې چې ریګولیشن و، خو داسې محدود شان ریګولیشن و. په کال 2002 کې یو اورډیننس پاس شو، د هغه اورډیننس لاندې یو اداره جوړه شو، هغې ته به یې هیلث ریګولیټري اتھارټي، هغه هیلث ریګولیټري اتھارټي یا ایچ آر ای به رجسټریشن کولو د پرایویټ کلینیکونو او هسپتالونو او دې نه علاوه به هغې مانیټرینګ کولو. خو د ایچ آر ای هغه رول چونکې هغه هم ډېر زیات محدود و،
क्वालिटी अफ हेल्थ केयर شو پیشنټ سیفټي شو داسې کمپلینټ میکانیزم شو گریوینس ریډریسل شو دا سیزونه د چارې په غاډینس کې کورډ نو په کال 2015 کې صوبایي حکومت یو بل قانون پاس کو خیبر پختونخوا هیلث کیر کمیشن ایکټ په نوم باندې 2015 یا 2015 دا هغه ایکټ لاندې د هیلث کیر کمیشن اداره جوړه شو د ادارې له ادارې مداري ورکړه چې دوی په هیلث سېکټر کې سټینډرډایزیشن وکړي چې د هیلث کیر سنټر څومره دي په صوبه کې چې هغې دپاره کم قسمه سټینډرډز پکار دي سرکاري او پرایویټ دواړه بالکل سرکاري او پرایویټ دواړه د هغې سټینډرډایزیشن دپاره چې سټینډرډز جوړ کړي بیا کوالټي کنټرول چې دی د دې ذمهداري ده چې د هغه سټینډرډز چې دي بیسیکلي په هغه سټینډرډز په بنیاد باندې به دی کوالټي کنټرول کوي بیا رجسټریشن علاوه یو بل پروسس دی شروع کو د لایسنسینګ او لایسنسینګ چې دا د پرایویټ او د سرکاري ادارو دواړو لپاره په هغه ایکټ کې پرووایډډ دي چې سرکاري ادارې به هم ځان لایسنس کوي او پرایویټ ادارې به هم ځان لایسنس کوي دې نه علاوه انټي کویکري یا د عطایانو خلاف چې کوم دغه دي هلې ځلې دي هغه به هم د هیلث کیر کمیشن کې هغې به خپل کوشش کوي چې عطایت چې دی هغه د دې صوبې نه ختم شي دې نه علاوه یو بل فنکشن چې د هیلث کیر کمیشن دی هغه گریوینس ریډریسل دی یا کمپلینټ اورېدل دي نو د ټولې صوبې نه د خلکو څه قسمه شکایات وي د هیلث کیر سنټرز خلاف د هسپتالونو خلاف د ډاکټرانو خلاف څومره خلک چې هیلث کیر سروسز ورکوي او هیلث کیر سروس مراد چې دی هغې کې هومیوپیتیک هم شامل دی په هغې کې ستا ټیکنیشن او نرس او حکیمان هم په هغې کې شامل دي دا تعویذونو باندې چې علاج کوي دا پکې تعویذونو لپاره یو بیل قانون اوس جوړ شوی دی خو تعویذ چونکې هغه میډیکل پروسیجرز باندې نه کېږي د هغې ستا جسم سره ډایرکټ څه کنیکشن نشته نو هغه په هیلث کیر سروسز په ډیفینیشن خو لکه قانون جوړ شوی دی قانون د تعویذونو لپاره بالکل بیل قانون جوړ شوی دی هغه شته دی ښه جي ښه او دا راته هم ووایي که نه چې بیا میډم ته ځو چې تاسو دغه خبره یقیني کوئ مطلب دا رجسټریشن پراپر پروسیجر دی او که نه بالکل د رجسټریشن ځان له پروسیجر دی بنیادي طور رجسټریشن دی هغه چونکې نن سبا خو آنلاین او ډیجیټل دور دی نو هغه رجسټریشن پروسس مونږ آنلاین کوو او څوک اسپتال لکه جوړولی شي چې دلته خو مونږ ګورو دویمه کوڅه کې دویم کور چې دی کلینیک هم دی اسپتال هم دی او فیسیلیټیز ورسره شته یا نشته خو لکه فیسونه ښه ډېر اخلي نو د دې دپاره څه پري ریکویزټ شته چې لکه څومره ځای پکار دی څومره کمرې پکار دي که نه بس هر څوک جوړولی شي ریکویزټ خو داسې دي زموږ چې کوم د هسپتالونو یا د کلینیکونو مختلف کیټګریز دي هسپتال چې دی درې کیټګریز کې هغه ډیوایډ شوی دی چې ستا هغه به ستا په نمبر اف بیډز باندې دي د ځای څه پراپر تعین خو نشته چې یا دی دا 2 کناله یا دی دا 4 کناله خلک یې په بیډز باندې رجسټریشن دی د هغې په بیډز باندې کېږي چېرې دا هسپتال چې دی د 50 کټونو هسپتال دی یا دا د 100 کټونو هسپتال دی بیا د هغې سروسز دي چېرې په دې هسپتال کې به کم قسمه سروسز ورکولی کېږي هغه هغې ډیفاین کوي د رجسټریشن په ټایم کې هغه سروسز هغې ته په رجسټریشن کې لیکل او تاسو ریمیډیز هم کوئ لکه کمپلینټ خو تاسو واورېدو که نه چې ګریوینس چا تاسو ته کمپلینټ وکړو تاسو په هغې ایکشن خو دا که د چا څه تاوان شوی لکه مطلب هغې سره بیا څه کوئ تاوان خو بیسیکلي هیلث کیر کمیشن په قانون کې په دې باندې سایلنټ دی خاموشي ده چې یاره د یو کس یا کمپنسیټ کول چې دی دا نه کېږي خو دې دپاره بیا هغه خلک موږ له چې کله کمپلینټ راشي او موږ دا وګڼو چې یاره او دې کې یا د ډاکټر غلطي ده یا د هسپتال غلطي ده دا د هیلث کیر کمیشن لاجره دا بیسیکلي د ریګولیټري پوینټ اف ویو نه جوړه شوې ده چې سرکار به دا څنګه ریګولیټ کوي که نه چې کوم کنزیومر پروټیکشن والا اسپیکټ دی هغه اسپیکټ به دې کې نه دی کور څه پکار پکې دی جي نو پکار خو بالکل پکار دی خو چونکې هغې کې د کورټس بیا انوالومنټ راځي نو موږ خلکو له بیا دا مشوره ورکړو چې یاره تاسو یا په خپل هغه فیصله کې ولیکو چې یاره که ته کمپنسیشن غواړې نو ته یا دیواني عدالت ته لاړ شي هلته نه خپل کمپنسیشن کلیم صحیح میډم تاسو چونکې د کوالټي چې کوم سیکشن دی یا یونټ دی د هغې کې کار کوئ که نه چې اول خو دا وایي چې تاسو کوالټي وایئ څه ته لکه که نه دا کمې خبرې چې وشوې او بیا د هغې پیمانه څه ده لکه چې کوالټي څنګه انشور کوئ یا ایشور کوئ تاسو کوالټي چې ده نو دا ایکچولي څه داسې بینچ مارکس مونږ اسرټن کړي دي مقرر کړي دي چې په هغې باندې ټول کم څنګه چې محسن صاحب وویل ډفرنټ کیټګریز دي نو د هغې دپاره مونږ سټینډرډز مقرر کړي دي او د سټینډرډز د ناپکولو طریقه دا ده چې انډیکیټرز دي صحیح نو د هغې انډیکیټرز سره مونږ دا ګورو چې آیا دا سټینډرډز دي کمپلای کوي که نه
هغه سي لکه دغه دی کنه دا هاسپټلز شو یا کلینکس شو جی پی کلینکس شو یا لیبز شو لیبارټریز کلینیکل لیبارټریز د خلکو پوهه کولو دپاره که نه جي لکه یو عام کس یو کلینیک ته یا یو پرایویټ هسپتال ته لاړو هغه به څنګه دا تعین کوي چې دا لکه زما دپاره مناسب دی دا ځای که نه دی او بیا که هغه نه وي نو هغه به چا ته بیا ګیله کوي مطلب هغې چې دی د هغې تعین نشي کولی هغه زموږ کار دی هغه چې دی अब دا ګوري چې دا KPHCC یعنی خیبر پښتونخوا هیلث کیر کمیشن سره رجسټرډ دی لایسنس دی لایسنس مونږ هغه صورت کې ورکو چې هغه سټانډرډ چې کوم مونږ مقرر کړي دي د هغې اسسمنټ کیږي زموږ سره اسیسرز ټیم ځي د هغې اسسمنټ وکړي او هغه سټانډرډز نه مخ مطلب دې نه مخکې مونږ د هغې ټریننګ کوو هر یو چې کوم اداره ده د صحت ورکولو دپاره نو هغې اول هغې له موږ ټریننګ ورکوو د هغې چې کوم دغه یي که نه سټاف ممبرز دي لکه ډاکټرز شو یا د هغې دغه دی مینجمنټ کې څوک دي یا نرسنګ کې دي نو هغې ته موږ اول هغې ته نامینیشنز د هغې راشي موږ سره هغې نه پس بیا موږ د هغې ټریننګ وکړو هغه ټریننګ چې هغې واخلي هغې واپس لاړ شي او هغه دغه چې دی هغه امپلیمنټ کړي لکه هغه سټانډرډز چې کوم زموږ هغې کې موږ 10 ټایپ لکه لس دغه دی فنکشنل ایریاز دي لکه دې کې انتظامی امور شو دې کې کلینیکل چې کوم پروټوکالز دي هغه شو دې کې انفیکشن کنټرول شو دې کې نور چې دی پیشنټ رائټس نو دا ډیفرنٹ ایریاز دي مختلف ایریاز دي چې کوم به هغې باندې عمل کوي که هغې پې هغسې عمل نه دی کړی نو هغې ته بیا لایسنس نه میلاویږي نو چې لایسنس نه یې ملاو شوی نو بیا به خلکو ته هم دا پته لګي چې دا هغسې د دې سټانډرډ نه دی د دې مطلب خلکو له اول پکار دی چې دا تپوس وکړي چې دا لایسنس دی که نه دی لکه که بیا سبا له څه کمپلینټ وي نو چې پراپر پته یې ورته محسن صاحب دا راته وایي تاسو سره داسې څه ډیټا شته چې څومره رجسټرډ دي زموږ سره خیبر پښتونخوا خبره مونږ کوو هسپتالونه سرکاري یا پرایویټ یا کلینکس او بل دا راته ووایي چې نارملي لکه څه قسم شکایات تاسو ته راځي د رجسټریشن حوالې سره تاسو ته ووایم چې په تېرو دریو کالو کې موږ 21,442 مختلف هیلث کیر سنټر چې دي هغه په دې صوبه کې رجسټر کړي دي ښه جي که په تېرو دریو میاشتو خبره موږ وکړو نو په تېرو دریو میاشتو کې 215 سنټر چې دي دا موږ په یو کوارټر کې رجسټر کړي دي په ټوله صوبه کې مختلف سنټر د هغې کې لیبارټریانې هم دي په هغې کې چې ایکس رے والا سنټر هم دی په هغې کې ریهیبلیټیشن سنټر هم دي په هغې کې ایون دا بیوټي پارلرز هغه بیوټي پارلرز کوم چې دا میډیکیټډ پروسیجرز ورکوي اسټیټکس والا هیر ټرانسپلانټ وغیره والا هیر ټرانسپلانټ والا شو دا لیزر شو دا پلاستیک سرجری شو بالکل نو دا هم په هغې کې شامل دي نو په دریو میاشتو کې تقریبا 215 سنټر چې دي دا موږ په یو کوارټر کې رجسټر کړی د دې څه فیس ویږي دا چې رجسټریشن کوي بالکل د رجسټریشن د هر یو کیټګوري دپاره بیل بیل فیس دی لکه اوس وړوکی کلینیک دی د جنرل فزیشن کلینیک دی د هغه خپل فیس دی د هومیوپیت دی د هغې خپل فیس دی بیا غټ هسپتال دی د هغې خپل فیس دی نو د رجسټریشن په سټیج باندې هم فیس دی او بیا چې کله هغه لایسنس کېږي په هغه سټیج باندې د هغې بیا او دا خو د ډاکټران صاحبان مونږ ګورو که نه چې دا چې کله د دوی دا کانوکیشن وي د MBBS چې وکړي که نه نو دی هلته یو اوت اخلي په هغه کانوکیشن کې چې موږ به د انسانیت خدمت به کوو د مسیحا په طور باندې به موږ کار کوو خو چې کله بیا دی هسپتال ته شي یا کلینیک ته شي هلته بیا هغه اوت موت خو ته هېري که نه شي نو تاسو داسې انډرټیکنګ دی نه اخلئ چې لکه د دی د فیس تعین وشي لکه دلته خو هر چا چې څوک یې څنګه حلال کو تپوس والا څوک نشته جي بالکل دا خو زموږ المیه ده چې اوت چې دی نو هغه موږ اخلو د کالج کې د داخلېدو په ټایم هم وتلو او بیا چې دی نو کالج نه د فارغېدو په ټایم کې بیا وتلو او وی خو دې دپاره د هیلث کیر کمیشن چې کوم لا دا ایکټ دی هغې کې دا دي چې کوم ان ایتیکل پریکټسز دي ان ایتیکل پریکټسز مراد دا دی چې هغې د کوډ اف کنډکټ اگینسټ چې کوم پریکټسز دي نو هغه بالکل هغه قابل مؤاخذه دي هغې باندې چې د هیلث کیر کمیشن ایکشن اخلي هغه ډاکټرانو یا هغه څومره میډیکل سروس پرووایډر چې دي نو هغې نه تپوس کوي او که هغې باندې بیا فرض که ثابت شي نو هغې باندې بیا پینلټي هم شته مختلف نه د فیس تعین کوئ تاسو حوالې سره او فلحال د هیلث کیر کمیشن چې کوم لا ده خاموشه ده خاموشي د هغې باندې د فیس تعین دپاره خلک خو دې نه اوس چې کوم خلک دا پروګرام ګوري که نه جي خو دې نه لکه مونږ خو اورو که نه جي
نو د دې نه تنګ دی لکه یو ځای کې 1500 فیس دی بل ځای کې 15000 دی بل ځای کې 3000 دی هغه به هم هغه کاکا له بلې پیسې هم پټې ورکوي لاس کې نو به تاسو له بیا نمبر هم راخلي که نه بالکل دا هم انیتیکل نه دی جي بالکل دا خو دی خو چونکې فیس سټنډرډایز شوی نه دی څه لږه موده مخکې تقریبا داسې میاشت یو نیمه اول صوبایي حکومت یو نوټیفیکیشن کړی دی هغې کې د سرکاري اسپتالونو کې چې کوم د لیبارټرو او د ایکس ری او ډایګنوسس چې کوم فیسونه دي هغه ګورنمنټ مقرر کړي دي خو هغه فیس سټرکچر دی چې دی هغه صرف په سرکاري اسپتالونو ته اپلای کیږي پرایویټ اسپتالونو لپاره لیجسلیشن روان دی صوبایي حکومت هغې باندې کار کوي په د هیلث کیر کمیشن چې کوم ایکټ دی په هغې کې د امینډمنټ څه دغه شوي دي پروپوز شوي دي هغه امینډمنټ امید دی چې ډېر زر به هغه ترامیم پاس شي نو هغې نه پس به چې دی دا اختیار هم راشي هیلث کیر کمیشن سره او هغې باندې به بیا کار کېږي فیسونو حوالې سره صحیح میډم د سرکاري اسپتالونو خبره حسین صاحب وکړه که نه جي مونږ ګورو دا چې کوم غټ اسپتالونه که مونږ د پېښور خبره وکړو لیډي ریډنګ اسپتال دی خیبر ټیچنګ اسپتال دی او حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی که نه جي د دې ته بالکل مخامخ لیبارټریانې هم جوړې دي یو خو تاسو دا وایي چې دا لیبارټریانې هم مطلب تاسو ریګولیټ کوئ یا رجسټر کوئ او بل نارملی داسې کیږي چې مثال په طور یو عام سی بی سی ټیسټ دی که نه جي یا نارمل څه ټیسټ دی نو هغې به درته وایي چې یاره دلته ډېر زیاته رشته او دې بهر فلانکۍ لیبارټرۍ ته لاړ شه ډاکټر به ته هم ښیي چې دې له ورشه اخلاقي طور دا څنګه پریکټس دی جي او قانوني طور دا څنګه دی ولته که د چا وس رسي هغې له همغه ټایم کې ریزلټ هم په 15 منټه کې ورکړي او موږ ته به وایي چې د بار د شیرپاو سره وایي د فلانۍ لیبارټرۍ ته ورشه نو د کلینیکل لیبارټریز خو خپل دغه د رجسټریشن دی او د هغې هم دغسې سټنډرډز موږ مقرر کړي دي او کم پورې چې د سرکاري اسپتالونو خبره ده نو دا خو بالکل انethical پریکټس دی چې هغې سره که هغه ټیسټ موجود دی او هغه بهر ته لیږي پیشنټ نو دا خو بالکل ټوټلی انethical دی بلکې ایلیګل دی ما سره داسې اگزامپلز هم شته دلته نشم ویلی چې د یو سرکاري اسپتال یو سینیر ډاکټر ما ته دا ویلي دي چې یار بار یو کوی زموږ په دې خپل ټیسټ اعتبار نشته دته به څه وایې نو دا خو د هغې مینجمنټ ډېره کمزوري ښکاري چې د هغې مینجمنټ دا خپل لکه چې کوم امپلویز دي هغې ورته دا وایي نو دا خو نه خو بیا دا خبرې هم راځي چې دا هم د دې ډاکټر چې دی نو بار خپله لیبارټري ده مطلب کیدی شي هغه کمیشن سیستم خو شته که نه مطلب دا دې ځای کې هم قانون خاموش دی که دلته څه قانون شته جي نو دلته خو دا ده چې کمپلینټ ورباندې کیږي کمپلیټ طریقې کار به صحیح جي که ستاسو څه نمبر وي څه هیلپ لاین وي که دا هم زموږ کتونکو سره تاسو شریک کوي چا لکه څه به کوي د هغې دپاره بیا څه پرې ریکویزټس دي لکه دا خو فیک هم کیدی شي کالز هم فیک راتلی شي نو هغې دپاره خو زموږ دغه دی آنلاین پورټل دی په هغې باندې کولی شي بل دا چې کوم دا سټیزن پورټل دی دا سرکاري پورټلز جی په هغې کې هم کولی شي او زما په خیال د سی ایم یو پورټل دی هغې کې هم اوس خو سی ایم صاحب دا هم ویلي چې ډاکټران به ډیوټۍ دوران کې چې دی موبایل به هم نه استعمالوي وزیر اعلی صاحب دا هم ویلي دي نو تاسو هم په دې باندې څه نظر ساتئ په هغې باندې خو نظر موږ نشو ساتلی ځکه چې یو ډاکټر ته رسېدل ګرانه خبره ده پالیسي ګایډ لاینز لکه تاسو ان لاین وذ د ګورنمنټ چې کوم هغه دی که نه چې ورکوي چې لکه موږ هم دا انډورس کوو هغه چې دی نو هغې کې ډېرې خبرې دي هغه به بیا موږ لکه په هغې باندې دغه وکړو ډیلیبریشن وشي نو بیا کیدی شي لکه داسې پې موږ لا څه نشو ویلی که نه زموږ اکټ خو هغې کې نه د چیف منسټر خو چیف ایگزیکټیو دی بس یو خبره وکړه بس چې هغې خبره وکړه نو بیا به وي بیا دین محسن صاحب تاسو څنګه د قانوني چارو ماهر هم یی که نه جي نو چیف منسټر وویل که نه چې دا موږ اکثر ګورو که نه عام خلک لکه زه دا وخت چونکې ولس ریپرزینټ کوم که نه جي سرکاري اسپتالونو خبره به موږ وکړو چې په موبایل کې به لګیا یو دا که نه توجه نه ور یو په سمه خوله خبره هم نه کوي یو د ایټیچیوډ حوالې سره هم تاسو څه ټریننګ دی له ورکوئ او بل په دغه حواله که نه جي بالکل یو خو تاسو چې کوم د موبایل یوز یا دغه خبره وکړه نو بیسیکلي په هر اسپتال کې دننه خپل یو مینجمنټ او زموږ چې کوم سټنډرډز دي یا لایسنسینګ چې موږ کله کوو هغې کې چې کوم شرایط دي هغې کې دا هم دي چې هره مینجمنټ دپاره څه ریسپانسیبلیټیز فکس شوي دي نو ډېر څیزونه داسې دي کوم چې د اسپتال انټرنل کنټرولز دي نو هغه به د اسپتال هغه مینجمنټ په خپله کوي که هغه څوک ډاکټر یې نه فالو کوي یا نو یا خو منیجمنټ به د هغې خلاف ایکشن اخلي منیجمنټ د هغې خلاف ایکشن نه اخلي دا بیا د مال پریکټس یا د مال ایډمنسټریشن
په دغه کې راځي او هیلث کیر کمیشن هغې باندې بالکل کاګنیزنس اخیستی شي صحیح. که څوک هغه ریپورټ کې بنیادي خبره دا ده چې څیزونه ریپورټ شي صحیح. لکه دوه ورځې مخکې خبره ده یو اخبار کې یو دغه راغلو یو چېرې پلاني ځای کې یو هسپتال کې یو مریض داسې خراب شوی دی یا څه موږ چونکې اخبار وکته نو کمپلینټ زه ډیل کوم نو موږ هغه زما افس نه هغه کس ته کال وکړو چې داسې په اخبار کې سټوري راغلی ده نو اف یو آر انټرسټډ نو ته راشه چې ستا دا کمپلینټ باندې موږ انکوایري وکړو هغه جواب دا یاره د شهادت مرګ و دا ولا نه خرابوم که نه په دې کمپلینټ په دې سیزونو باندې نو زه ویل دا غواړم چې یاره د خلکو باندې هم یو برابر ذمہداري ده ریاست یا ریاستي ادارې خپله ذمہداري تر هغه وخته پورې نشي پوره کولی څو پورې چې خلک هغه سره سپورټ نه کوي نو د خلکو سپورټ هم ضروري دی جی بل محسن صاحب یو ډېره لویه مسله به موږ ورته وایي په امروزه بنیاد باندې چونکې ستاسو هم انټراکشن کېږي زموږ هم کېږي خاص کر په دې کلو کې کلیوالو علاقو کې او ښارونو کې هم داسې لکه شته دی موږ سره واقعیت مخې ته راځي چې یو کس په کوالیفاید ډاکټر به نه لکه به یا ټیکنیشن به یا به هغسې ډپلومه کړي په څه هم کې که نه ریډیالوجي کې به یې کړي یا ډینټسټري کې به یې کړي یورولوجي کې به یې کړي خو هغه به په خپل کور باندې یا په کلینیک باندې غټ بورډ لګولی ډاکټر فلان کې خان که نه جي او خلک ولزي هم او خلک ته علاج هم کوي د خلکو یو خو مجبوري هم شي دا افورډیبلیټي خبر هم ده خو خلک خو پرېږدی که نه چې دا ډاکټر اخلاقي طور دا ډاکټر نه دا ټیکنیشن چې ځان ته ډاکټر وایي اخلاقي طور قانوني طور د ده څه سټیټس دی جی قانون کې دی ته موږ کویک وایو کویک یا چې عام زبان کې ورته خلک عطایي وایي هغه کس چې هغه سره څه کوالیفیکیشن نشته او هغه ځان چې دی کوالیفاید شو کوي یا هغه سره کوالیفیکیشن شته دی فرض کیا کوالیفیکیشن ورسره شته دی خو هغه سره لایسنس نشته د پریکټس کولو نو دا خلک لکه موږ سره ډېر داسې خلک هم دي چې هغوی د بهر نه مختلفو ملکونو نه کوالیفیکیشنز کړي دي هغې هغه ډیګري خو اخیستې ده خو زمونږ چې کوم میډیکل او ډینټل کونسل دی هغوی هغه ډیګري نه مني یا هغې خلکو له هغوی لایسنس نه ورکوي نو دا خلک چې دی قانوني لحاظ سره دا د کویک په دغه کې راځي دا جرم دی جی دا بالکل جرم دی د هیلث کیر کمیشن ایکټ سیکشن 28 دی 20 هغې مطابق دی کې چې دی نو 6 میاشتې قید که په دې باندې اف آی آر وشي نو دا کاګنیزیبل افنس دی پولیس سره دا اختیار دی چې هغه د دې خلاف اف آی آر درج کړي اف آی آر به څنګه لکه سمپل دام کېدی شي چې دی ډاکټر نه دی ځان ته ډاکټر وایي که نه چاته څه نقصان ورسي بیا به اف آی آر کوي نه سمپل که دی ډاکټر نه دی او دی ځان ته ډاکټر وایي دا چیټینګ بای پرسونیشن دی چې زه ما کې یو کوالټي نشته او زه خلکو ته وایم زه خو خلک دوکه کوم که نه خپل سوشل میډیا فیسبوک او پیجونه یې جوړ کړي دي ځان ته وایي او خلک ترې مشورې مخلي جي او نو چې کوم څیزونه ریپورټ شي موږ ته راشي نو زمونږ انسپیکشن چې کوم ټیمز دي هغوی هم ځي هغوی ول هغه دوکانونه سیل کوي هم په هغوی باندې جرمانې هم لګي او موږ ته بیا دلته انډرټیکنګ بانډونه دې واخلو لیکلي چې آینده دپاره به زه دې کې صرف جرمانې قید تاسو خبره موږ سره خو چونکې د قید خو د عدالت کار دی نو موږ قید نه شو هیلث کیر کمیشن تاسو ریفر کولی نه شئ موږ بالکل ریفر کولی شو ډېرو کیسونو کې موږ داسې اف آی آر رجسټر کړي دي ډېر کیسونه په عدالت کې پینډینګ دي روان دي بعضې کې اپیلونه روان دي نو کیسونه هغه چلیږي نو قانوني لحاظ سره دا جرم دی دا کس مجرم دی ټیک میډم د انسپیکشن طریقې کار تاسو سره خپل انسپیکټرز هم وي که نه چې به وخت په وخت ګرځېدلی دې طریقې کار باندې هم خبره وکړئ یا خلکو ته چونکې مقصد زموږ دا چې خلکو ته انفارمیشن یا آګاهي هم ورکړو که نه چې فرض که هغوی راشي څه تپوس کوي نو خلکو له څه پکار دي دا څه میکانزم څه دی جي زمونږ تقریبا 17-18 ډسټرکټس کې زمونږ فیلډ سټاف دی که نه انسپیکټرز دي نو هغوی دلته او ټولو نه زیاده چونکې آبادي ډسټرکټ پېښور کې ده او دلته هیلث کیر اسټابلیشمنټس هم زیات دي نو زمونږ دلته 2-3 ټیمز کار کوي او نور ډسټرکټس کې چې نو یو ټیم کار کوي او بعض داسې ډسټرکټس دي چې هغه کورډ نه دي نو هغه بل ډسټرکټس نه بیا لاړ شي او هغه کور کړي نو هغوی چې اول لاړ شي نو اني مطلب هاسپټل ته لاړ شي یا دغه هغوی نه به اول د هغوی رجسټریشن سټیټس معلوموي چې تاسو رجسټرډ یې که نه هغې نه پس چې هغوی رجسټرډ دي نو خو ویل اینډ ګوډ بیا به هغوی ته وایي چې بی تاسو به خپل نامینیشنز راکوئ چې ستاسو ټریننګ وشي او تاسو چې کوم مونږ MSDS ورته وایو منیمم سروس ډیلیوري سټانډرډس نو د دې مونږ ریفرنس مینولز جوړ کړي دي هاسپټلز دپاره جوړ کړي دي مونږ د کلینیکل لیبارټریز دپاره ډایګنوسټک سینټرز دپاره جی پی سپیشلیسټ کلینکس دپاره طب او هومیوپیتھک نو دا ټول کور کیږي
ها جی په دې محسن صاحب نه بیا تاسو کو دا سما اوریدلی آیا دا خبر څومره د پوره صحیح دي چې کوم پرایویټ کلینکس وی کنه جی لکه هغه ډاکټر خپل فارمیسي نشي ساتلی ځکه چې خو بیا هلته کې هغه خپل کمټمنټ سي فارماسیوټیکل سره کنه جی داسې سشته لکه مونږ ګورو چې وړو کې کمرې یې کې نیم کې کلینیک او نیم کې دکاني د دوايانو نه هغه خو دا ده چې لکه کلینیک او دوايانو دکان خو زموږ سره هغه خو ډریپ ګوري که نه هغه چې کوم ډرګ ریګولیټري اتھارټي ده هغې کوي او دا کلینیک چې کوم دی که دی دا رجسټرډ نه وي نو دا ایلیګل دی دا به رجسټر کوي او چې څنګه زموږ سټانډرډز دي زموږ سټانډرډز کې ګورئ یو کلینیک دپاره دا دی چې هغې ډاکټر چې کوم ځای کې کینی نو هغې سره به یو ویټینګ ایریا به وي ټوایلټس به وي ټیک شوه د هغې نه علاوه ډاکټر چې کوم دی هغه به د پیشنټ رایټس څنګه خیال ساتي کنسنټ به اخلي یو ټریټمنټ سټارټ کولو نه مخکې به کنسنټ اخلي بل دا دی چې هغې به خپل کم دغه دی فیس دی او کم چې هغې پروسیجرز کوي د هغې ټول ټیرفس لکه کاسټ به هغې یو ډسپلی کوي هغې به مریضانو ته او د سره به ټیکنیشنز هم ټرینډ ټیکنیشنز نو د هغې ټولو کوالیفیکیشن والا ریکارډ لکه پرسنل فایلز به دې مینټین کوي دا خو مونږ چرته هم نه دی کتلی یو کلینیک کې هم دا خو سټارټ شوی دی زموږ چې دي نو کلینکس مونږ مور دین 200 چې دي ټرین کړي دي او هغه اوس چې دی هغې لایسنسینګ پروسس هم سټارټ شوی دی ډېرو پکې لایسنس هم شو او دا ټول چې کوم زه تاسو ته ویم دا کرایټیریا هغې پوره کوي هغې نه پس هغې لایسنس کېږي څه وه مونږ خو چېرته نه دي کتلي محسن صاحب خو نه ورسره ټیکنیشن وي او فیس هم پیله نه درته نه وي او دا هم درته نه وي چې دا کانسنټ هم نه اخلي د پرایویسي هم خیال نه ساتي نه ورسره هغه پراپر ویټینګ ایریا وي سم نی که نه او اخره کې چې تاسو څه ټایم بهر راوځئ که نه چې یو غټ بیل دله درکړي هغه کاکا نو هغې کې وایي دا وایي د دوایانو شوې او دا باقي چې دی دا د ډاکټر صاحب فیس دی بالکل پریکټس کې دا څیزونه روان دي او زموږ خلکو ته چې دی نو مختلف موږ کلو په کلو باندې چې دی سیمینارونه کوو ګرځو د خلکو اویرنس ته هغې ته موږ دا اپیلونه کوو چې یاره اول خو چې ته کلینیک ته راشې د ډاکټر نه تپوس وکړه چې یاره تا سره دا کوالیفیکیشن شته او که نشته تا ځان سره سپیشلیسټ دا خو د هغه بنیادي حق دی د آئین پاکستان آرټیکل 19 لاندې رایټ ټو انفارمیشن بنیادي حق دی او هغه د خپل حق ایکسرسایز کړي که نه زموږ مسله دا ده چې خپل حق دپاره موږ خپله هم اواز نه اوچتو که نه موږ هم چې دا تپوس خو نه دی کړی د ډاکټر نه چې یاره ډاکټر صاحب ستا سره تعلیم څومره دی تا سره ډیګري شته که نشته د کوم ځای نه دی ډیګري کړی نو دا د هغه بنیادي حق دی چې هغه دا تپوس د دې حکیمانو او د دې دپاره څه پروټوکولز دي څه پروسیجر یې څه فیس څه دي لکه دا خو هم ښه ډېر دي لکه ډاکټران خو عطایان شو د حکیمان د دې څه کورس وي څه ډیګري وي څه رجسټریشن وي لکه پی ایم ډي سی ټایپ یا څه بالکل د حکمت دپاره خپل کونسل دی پاکستان کونسل نیشنل کونسل آف طب ورته وایي هغه نیشنل کونسل آف طب چې دی هغه د دې ایجوکیشن هم ریګولیټ کوي هغه د دې د انډیویجوالز لایسنسینګ هم ریګولیټ کوي چې حکیم له لایسنس چې دی هغه نیشنل کونسل فار طب ورکوي بیا چې کله هغه حکیم کلینیک سټارټ کوي نو هغه کلینیک د هغه ریګولیټ کېږي هیلث کیر کمیشن سره او د حکمت باقاعده پراپر 4 کالو ګریجویشن ډیګري ده یو فاضل طب والجراحت ورته وایي هغه ډیګري ده بل د بیچلر اف ایسټرن میډیسن دا یو ماډرن ډیګري راوځي او د دې چې د څه خرڅۍ د پته نه لګي څه پکې که نه د دې د دې هم د ډریپ طرف نه او د حکومت پاکستان طرف نه خپل فارماکوپیا د ډیفاینډ دوايانې دي او ډیفاینډ فارمولې دي چې د دې فارمولو مطابق چې کومې دوايانې جوړې دي او چې کومې د ډرګ ریګولیټري اتھارټي اف پاکستان ریکمنډ کړي ریکګنایز کړي دي لایسنس کړي دي نو هغه دوايانې به دوی یوز کوي د هغې نه علاوه به دوايانې نه یوز کوي صحیح او میډم تاسو چونکې بای پروفیشن ډاکټر یې که نه چې یو خو په د هومیوپیتیک حوالې سره هم خبره وکړئ بل هغه زموږ خویندې میندې لوریانې زنانه خاص کر چې دا وخت تاسو ګوري خو سیلف میډیکیشن حوالې سره هم لږ اویرنس ورته ورکوي او بل د کویکس میکس باندې اکثر دی ډېر زیاتې دوکه شي چا سره سلام مسلت او مشوره نه بس چا ورته څوک خولي چې فلانکې کاکا دمه چې یو چې ته یې په ټیک ټاک لیدلی یو یا چې ته فیسبوک باندې داسې یو فیک غونته کې کویک چا ورته ښودلی که نه چې د فالوورز ډېر زیات دي نو دله ورشه زمونږ د زنانه به څوک پوه کوي نو زنانه خو دغه ده چې هغې به دا ګوري که نه چې بهی دا لیډي ډاکټره ده دا ایم بی بی ایس ده که نه او بل دا دی چې د هغې سکوپ آف پریکټس هم یو سکوپ دی هغې کې دننه به کولی شي دغسې چې کم اف سی پی ایس سپیشلیسټ ډاکټرز دي د هغې خپل سکوپ دی
او د LHVs چې دي نو دی ټیک ته یو پیشنټ ته څه مشوره ورکولی شي خو زما نه دی خیال چې کم د MBBS دپاره کم کریکولم دی هغې کې دی هغسې علاج وکړي. او ډېره ښه خبره وکړه د LHVs چې دي په دې کلو کې اکثر دی ډیلیوریز هم کوي که نه جي خو هغې کې چې بیا کمپلیکیشنز کله پیدا شي که نه جي نن سبا خو ډېر کمپلیکیشنز وي نو بیا دوی سره هېڅ طریقې کار نه بیا هغه ټایم کې امبولینس وي نه دوی سره بیا د ډریپ فیسیلیټي وي نه څه بل لکه بیا دا خو الټه نقصان شو که نه جي لکه دوی باندې نارمل ډیلیوري خو زما خیال دی چې هغې ته الاؤډ دی نارمل ډیلیوري کولی شي ځکه چې پیریفري کې خو دومره ډاکټرز هم نه وي که نه خو دا ده چې ریفرل سیسټم صحیح پکار دی دی له پکار دی چې دی هغه نشانیانې یا ساینس چې ورته وایي وګوري یو زنانه کې چې بھئی دا ډیلیوري اوس کمپلیکیشن طرف ته روانه ده نو بیا هغې له پکار دی چې هغه په وخت باندې ریفر کی په ټایم باندې ریفر کی دی چې دی آیم سوري ټو سي هغه ډیلیوري پورې هغه مطلب دومره زیات ټایم والا دغه کی ضایع شي چې هغه مریضه چې کله رسی نو هغه کمپلیکیشن چې دی نو ډېر زیات شي خراب شي که نه هلته خپل سټیکس پکې انوالو وي د LHVs که نو دا چې دی نو دا دغه زموږ المیه ده او دې کې بیا ټول پکې دغه پکار دی چې دغه جی جی محسن صاحب دا راته وایي چې دا میډیکل چې دی که نه جي دا یو بزنس دی جي که دا څه میشن دی لکه تاسو ایکسپیرینس څه وایي دوی ته موږ سروس پروویژن مو وایو ښه جي دا سروس پروویژن دی بزنس نه دی خو انفارچونیټلی چې دی نو بزنس ته جوړ شوی دی او ډېر ښه بزنس په طور باندې هغسې دی واقعي چې دا ډېر منافع بخش بزنس دی یو خو علم بړي دولت یې به موږ اورېدل که نه چې نو دا پرایویټ سکولونه چې د چا دي نو هغوی دپاره خو واقعي چې علم بړي دولت دی او دغسې صحت هم لوی نعمت دی د دې خلکو دپاره بالکل خو پکار دا موټیویشن دا پکار دی چې یاره دس شوډ بی ټیکن ایز سروس پروویژن دا دی موږ چې دی نو خدمت تاسو چاته وایي جي چې د خدمت په تور یې واخلي نه چا دا تاسو ډاکټرانو ته وایي دا زه ډاکټرانو ته هم وایم بلکې څومره هیلث کیر سره ریلیټډ خلک چې دي نو هغې ټولو ته دا وایم چې یاره دا به تورې دغه والی به تورې خدمت والی یا به تورې عبادت والی ای خو چې اوس خو دا ماښام کې پریکټس شروع شوی دی که نه چې اکثر چېرته موږ لاړ شو نو هغه ډاکټر به بهر راوځي لږ ټایم دپاره نو خپل کاکا ته به وایي چې بس زه ځمه نو هغه به یو دونه کوده به راوړي د پیسو به ورله ورکړي نو بس ډاکټر صاحب به لاړ شي که نه نو بیا چې دا تاسو په دې خبره ای عمل وکړي او دا سروس پرووایډر شي او د مسیحا شي او د قوم او د ملک او د انسانیت خدمت کوي نو بیا دا ګېډۍ خو نشته نو شته پکې دا ضروري نه ده چې یاره دا خو موږ جنرالایز کولی نه شو چې آیا که یا ټول ډاکټران داسې دي یا ټول خلک داسې دي بلا پکې خلک دي او بلا پکې چې دی نو یو نیم پکې خراب کس دی هغه موږ وایو که نه یو مایع چې دی هغه ټول تالاب نه داسې ښه ډاکټران هم شته لکه کم ډاکټران که دا وخت موږ ګوري خو یو تپوس وکړي دا هم ښه خبره ده چې یاره څه کار کوي که نه د هغه د وس مطابق ورته دوایانې ولیکي بلکې څوک وس نه لري نو داسې ډاکټران هم شته چې فیس هم ترې نه اخلي دوایانې هم ولې ځان نه ورکړي د هغه لږ اپریشیټ کول هم پکار دي بالکل بېشکه شته دي که نه چې دا راته میډم وایي د میډیکل کالجز هم تاسو سره څه تعلق شته جي میډیکل کالجز خو موږ هغه خو ټیچینګ کیډر راځي هغه زموږ هیلث سره خو ریلیټډ دي که نه هغه هم لږ ښه ډېر شو نه موږ خو سروس پروویژن یعنی چې څوک سروس ورکوي سروس پرووایډرز نو هغه یې ریګولیشن کوو که نه او د دې چې دی نو CPSP نورې ادارې دي چې کوم دی ګوري دا میډیکل کالجز هغې ګوري ښه جي دا راته ووایي اخري چونکې یو څو منټه دي که نه چې تاسو چې کله شاته ګورئ چې کله دا هیلث کیر کمیشن جوړ شو اوسه پورې ستاسو اچیومنټس لکه څه دي چې تاسو ډېر پراوډلی دا خبره کوئ چې موږ دا کارونه کړي دي هیلث کې لکه نو موږ څنګه چې محسن صاحب ووایي رجسټریشن وکړو لکه یو زموږ جیو ټیګینګ یو پروجیکټ سټارټ شوی و هغې کې زموږ ټیمونه تللی دي لکه هر یو زه وایم چې هر یو ګوټ په ګوټ ګرځېدلی دي پوره د صوبې او هلته یې موږ ته یو دغه راوړی دی پوره ډیټا راوړې ده چې بھئی دلته دا هیلث کیر اسټابلیشمنټ دی لکه دا هسپتال دی دا دلته یو کلینیک دی د هغې موږ ټول جیو ټیګینګ کړی دی نو هغه موږ لکه د ګوګل میپ باندې موږ ته پته لګي چې چرته څومره دغه دي هیلث کیر اسټابلیشمنټ نو هغې کې بیا دا ده چې اول سر کې خو چې کله موږ دا کړی نو هغې کې کویکس او دا ټول هم پکې رجسټر کړي خو هغه رو هغه موږ فلټر کړل هغه هم ترې لرې کړل ځکه چې د هغې نه به موږ ډیګري غوښته زموږ ټیمونو او چې هغې سره اوتھینټک
مستند ډیګري نه نو بس هغه خو بیا کویکس کې راځي که نه عطایت کې راځي او چې کم ډاکټرز وو او کم نور داسې ادارې وې کلینکس وو نو هغه موږ ټول رجسټر کړي دي نو 21,442 زما خیال دی صحیح نو کافی زیات تعداد څومره محسن صاحب څومره مطمئن یې څومره ډیر کار پاتې دی لا تاسو ته جی یاره زه به دا وایم چې لږ کار شوی دی او ډېر کار پاتې دی ښه جی په دې چیلنجز راته څه دي دا ووایي تاسو ته د ګورنمنټ نه تاسو لکه خلک خو تاسو ته ګوري که نه چې خو تاسو په ګورنمنټ ته ګورئ که بالکل لکه تاسو داسې انفراسټرکچر حوالې سره نور ګورنمنټ نه څه ډیمانډز تاسو کولی شئ لکه مسلې خو د ګورنمنټ زمونږ د پاکستان بنیادي مسله چې د هغه فاینانسز والا ده که نو هغه فاینانشل مسلې صرف موږ ته نه د هرې ادارې ته شته دی د هیومن ریسورس مسله ده او هیومن ریسورس هم په فاینانسز لکه موږ ټوله صوبه ریګولیټ کوو خو د ټولې صوبې دپاره موږ سره د انسپیکشنو دپاره د 50 نه کم انسپیکټران دي او 40 ضلعې دي دا خو او 15 ضلعې موږ 15 خلکو باندې هغه کنټرول کوو خو ګرانه نو ظاهره ده چې هیومن ریسورس کم وي نو ستا هغه کنټرول هم بیا کم دی ته هر ځای ته ستا ته رسېدل ګران دي موبیلیټي هم مطلب حکومت طرف ته موږ له بالکل څه ګرانټ نه میلاویږي ښه جی بالکل نه او لکه چې کوم موږ لږ ډېر ریونیو جنریټ کوو په هغې باندې زموږ اداره روانه ده تاسو څنګه جنریټ کوئ دا جرمانونه او رجسټریشنونه دې نه جنریټ کیږي او هغې باندې سیلریز هم ورکولی کیږي او لکه ډېر زیات هغه زموږ دغه بجټ چې دی ډېر ټایټ وي ځکه چې موږ ته د ګورنمنټ نه ګرانټ نه میلاویږي صحیح ده او بل لکه یو خو د ګورنمنټ نه دغه فنډز حوالې سره نور او بل چیلنجز تاسو ته بیا نور ادروایز څه دي جي لکه چې تاسو وایي چې لږ کار شوی دی ډېر پاتې دی که نه جي ادر بنیادي شی چې دی ویل دی که نه یو خو اویرنس دی زموږ معاشره کې هسې هم چې دی نو هغه اویرنس لږ کمی دی تعلیم هم کم دی څنګه تاسو مخکې خبره وکړه چې یاره څوک به تپوس کوي نو دا خلک چې دی په کار دی چې دی په خپله تپوس شروع کړي که نه صحیح یو خلکو ته زموږ دا اپیل هم دی چې یاره نه مه ورځئ داسې خلکو له صحیح چې هغه مستند نه دي یا هغوی سره لایسنس نشته نو هغوی د هغه خلکو باندې د خپل علاجونه نه کوي غټ چیلنج دی د خلکو اکسپټنس هم دی صحیح په معاشره کې چې دی عام خلک هغه تاسو خپله مخکې خبره وکړه چې خلک قیمت ته ګوري کوالټي ته نه ګوري چې رقم علاج په 500 روپۍ کېږي یا زه په 1000 روپۍ ولې وکړم میډم تاسو چې اخره کې څه میسج به ورکوئ څنګه محسن صاحب ډېره ښه خبره وکړه تاسو څه وایي زه به دغه میسج ورکوم چې مطلب عام عوامو له چې هغوی دی هم زموږ سره تعاون کوي چې څومره زموږ لکه فیلډ سټاف زی زموږ چې کوم څومره ادارې دي د صحت دپاره پرایویټ او څنګه چې تاسو وې یو متوازي دغه روان دی پرایویټ هم دي او کم چې سرکاري هم دي نو چې دی لاړ شي د دې سره دی لکه دی چې دی ګورنمنټ طرف نه ځي که نه نو هغوی سره دی تعاون کوي او هغوی چې څه وایي نو اکثر دا چې هغوی سره د دې ډېر زیات دغه راشي یو بل سره لکه دغه فرکشن کانفلیکټ راشي او جی صحیح وخت چونکې ختم شو محسن علي ترک صاحب ستاسو ډېرې زیاته مننه کوو جی ډاکټر عظمه ستاسو ډېرې زیاته مننه کوو ګرانو کتونکو هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا حوالې سره موږ خبره وکړه موږ او تاسو ته د پته یي چې زموږ د صحت چې کوم نظام دی چې پکې سرکاري اسپتالونه پرایویټ اسپتالونه کلینکس دغسې د حکیمانو چې کوم کلینکس دي یا اسپتالونه دي یا دکانونه دي دغسې د هومیوپیتیک چې کوم دي که هاسپیټلز دي که کلینکس دي دغه ټول د دې څارنې دپاره د دې ریګولیټ کولو دپاره او ستاسو خبرې اورېدلو دپاره هیلث کیر کمیشن شته ضرورت صرف د دې خبرې دی چې مونږ او تاسو ته د پته یي چې که چېرې مونږ د یو ځای کې د صحت چې کومې اسانۍ ورکولی کېږي د هغې نه مطمئن نه یو مونږ تپوس کولی شو مونږ د ډاکټر نه هم دا تپوس کولی شو چې ستا کوالیفیکیشن کوایف څه دي ستا فیس څه دی ډاکټر له هم دا پکار دي چې هغه د خپل مریض سره پیله نه دا خبره وکړي چې زما دومره فیس دی زموږ سره دا فیسیلیټیز دي دا زموږ ایریا ده دغه قسمه سهولتونه مونږ ورکولی شو هیلث کیر کمیشن ستاسو دپاره دی پکار ده چې تاسو یو خو دوی سره تعاون هم وکړئ او بله دا ده چې دوی سره مرسته وکړئ خو دوی سره په دوی باندې باور هم وکړئ او دوی چې کومې خبرې تاسو ته کوي نو ظاهره ده چې ستاسو دپاره او ستاسو صحت دپاره ډېر زیات ضروري دي نو په شریکه پکار ده چې موږ او تاسو دغه اداره هم مضبوطه کړو د خپل صحت هم خیال وساتو الله په امان